الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. په منځ کوونکي باندې چې څوک سلام واچوي نو د څلورو واړو امامانو په دې باندې اتفاق دی چې منځ کوونکی به په الفاظو باندې د سلام جواب نه ورکوي. که منځ کوونکي په الفاظو باندې د سلام جواب ورکړو، سلام اچوونکي السلام علیکم وویلې او منځ کوونکي ورته په مانځه کې وعلیکم السلام وویلې نو منځ فاسد دی. دا د څلورو واړو امامانو په مابین کې اتفاقي مسله ده. البته د حسن بصری رحمه الله او د سعید بن المسیب رحمه الله او د قتاده رحمه الله په نیز باندې مونږ نه فاسدیږي. که په مانځه کې سړی په الفاظو باندې د سلام جواب ورکړي مونځ نه فاسدیږي. خو ما درته ویلي چې د څلورو واړو امامانو په دې اتفاق دی چې په الفاظو سره د سلام جواب ورکول مونځ فاسدی. پاتې شوه په اشاره باندې د سلام جواب ورکول، نو په دې خو اتفاق دی چې په اشارې سره د سلام جواب مفسد دپاره د مانځه نه دی. او د څلورو واړو امامانو مذاهب پکې دا دي چې د امام شافعي رحمه الله په مذهب باندې که په یو منځ کوونکي چا سلام واچولو نو لمونځ کوونکي ته مستحبه ده چې په اشاره باندې د سلام جواب ورکړي. او د امام مالک او د امام احمد ابن حنبل رحمهم الله په مذهب باندې بلا کراهت جایزه ده، مستحبه نه ده، خو په اشاره باندې د سلام جواب ورکول جایز دي، بلا کراهت مکروه نه دي. او د امام ابو حنیفه رحمه الله په نیز باندې په اشارې سره د سلام جواب ورکول جایز مع الکراهت دی، یعنی مکروه دی. که یو چا په منځ کوونکي باندې سلام واچولو او المنځ کوونکی په اشاره باندې د سلام جواب ورکوي نو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په نیز باندې دا مکروه دی. د ائمه ثلاثه په نیز باندې دا مکروه نه دی. امام شافعي ورته مستحب وی او امام مالک او امام احمد ابن حنبل رحمهم الله ورته بلا کراهت جایز وی. د دې درې واړو امامانو دپاره دلیل په ترمذي کې باب ما جاء فی الاشاره فی الصلاه په دې کې یو حدیث دی چې مررت برسول الله صلی الله علیه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد الی اشاره او كما قال علیه السلام. حضرت یو صحابي فرمایي چې زه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تیریدم، ما پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام واچولو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمانځه باندې ولاړو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته په اشارې سره جواب راکړو. دا د ائمه ثلاثه دپاره دلیل دی چې په اشارې سره د سلام جواب ورکول جایز دی او مکروه نه دی. د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دپاره تاسو ته زه دوه احادیث پیش کوم. یو حدیث په سنن ابي داود جلد اول صفحه 186 باب الاشاره فی الصلاه لاندې دی. د حضرت ابو هريره رضی الله عنه یو حدیث دی، هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم التسبیح للرجال یعنی فی الصلاه والتصفیق للنساء من اشار فی صلاته اشاره فليعد لها یعنی الصلاه او كما قال. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په مانځه کې لکه څوک یو سړی په مونځ ولاړ دی او بل کس د مونځ په مخ کې تیریږي او د هغه د خبرولو ضرورت راغی نو التسبیح للرجال سړی به سبحان الله وایي په مانځه کې، والتصفیق للنساء او ښځه به یو لاس په بل لاس باندې ټکوي، اواز به نه وباسي. او ورپسې الفاظ داسې دي من اشار فی صلاته اشاره فلیعد لها، چا چې په مانځه کې اشاره وکړه نو فلیعد لها د دې دپاره د مونځ راوګرځوي یعنی الصلاه. دا حدیث خو په دې دلالت کوي چې په مانځه کې چې چا په اشاره باندې د سلام جواب ورکړو لمونځ فاسد دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي فلیعد لها یعنی الصلاه. خو دا حدیث ضعیفه دی. امام ابو داود د دې حدیث په باره کې فرمایي هذا الحدیث وهم، دا حدیث وهم دی او که بالفرض دا حدیث مبارک قابل د استدلال شي نو د دې مطلب بیا علامه بنوری رحمه الله دا ذکر کړی دی چې المراد فی حدیث الاشاره فی غیر حاجه شرعیه والفساد فی مثله عندنا ظاهر. امکان لري چې په دې حدیث کې هغه اشاره مراد دی
چې د کم شرعي ضرورت د وجې نه نه او چې د شرعي ضرورت د وجې نه اشاره نه وي، همداسې بغیر د ضرورت نه کومه اشاره وي، د هغې په وجه د مونځ په فساد ظاهر دی. نو یو حدیث د امام صاحب دپاره دغه حدیث دلیل دی، خو دا حدیث کمزوری دی او که قوي شي نو بیا د غیر ضرورت شرعي د وجې نه اشاره ترېنه مراده ده. د امام صاحب دپاره قوي دلیل د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه حدیث دی. کله چې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د حبشو نه واپس راغلو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مانځه باندې ولاړو، په مونځ کې مشغولو. نو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورباندې سلام واچولو. عبدالله ابن مسعود سے فرمائی فسلمت علیه فلم يرد علی، ما پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام واچولو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته د سلام جواب را نکړو. فلم يرد علی، نو لم يرد علی مطلق ذکر کړی دی، نه په الفاظو سره د سلام جواب را کړو او نه په اشاره سره د سلام جواب را کړو. او چې کله د مانځه نه فارغه شو نو بیا راته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ان فی الصلاة شغلا، په مانځه کې مصروفیت دي، د هغې مصروفیت د وجې نه ما تا ته د سلام جواب در نه کړو. نو دلته د سلام جواب نه په الفاظو سره ورکړی شوی دی او نه په اشارې سره ورکړی شوی دی. طحاوي جلد اول صفحه 200. نو د دې علت په رڼا کې د احنافو مسلک دا دی چې مونځ کوونکی به نه په الفاظو سره د سلام جواب ورکوي نه به یې په اشاره سره ورکوي. که په الفاظو یې د سلام جواب ورکړو لمونځ یې فاسد دی او که په اشاره سره یې د سلام جواب ورکړو نو لمونځ یې مکروه دی. د احنافو مذهب په دې ځای کې راجح معلومیږي د عبدالله ابن مسعود صاحب د دې واقعې د وجې نه. او دا کومه واقعه چې په ترمیزي کې راغلې ده باب ما جاء فی الاشارة فی الصلاة، نو دا د اسلام د شروع واقعه ده. د اسلام په شروع کې په لمانځه کې دا قسم حرکات جایز وو. نو د عبدالله ابن مسعود واقعه د دې دپاره ناسخه ده او د امام طحاوي رحمه الله رجحانم دې طرف ته دی چې د کلام فی الصلاة د نسخ سره رد السلام بالاشارة دا منسوخ شو.